بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير صدق الله العظيم عزتمند مسلمانان ورونو نن یونیورسٹی آف بہاولپور کی چې دا کومه واقعه شوې ده چې د 5500 طالباتو سکینډل او 5500 ویډیوګانې هغه میډیا ته راغلي دي دغه چیف سیکیورټي آفیسر میجر جنرال ریټایر اعجاز حسین شاه دغه نن اعتراف کړی دی په دې خبره باندې چې دا د هر یو ډپارټمنټ نه د اسلامیه یونیورسٹی آف بهاولپور نوم باندې مشهوره دا یونیورسٹی د دې هر یو ډپارټمنټ لسو نواله تر 15 پورې پروفیسوران په دې کې انوالو دي او د جنسي استحصال کولو د لپاره د دې طالباتو د جنسي استحصال لپاره دا دومره کوششونه او مهنتونه کړي دي عزتمندو پروفیسر د لپاره ډیګري څه ضروري ده چې هغه پی ایچ ډي ډاکټر وي هغه پروفیسوران چې هغه پی ایچ ډي ډاکټران دي او هغه دې منصب او دې مرتبه ته تقریبا د 40 سال نه بعد رسیدلی دي هغه منصب د لپاره هغه نن د اسلامیه یونیورسٹی په نوم باندې دی یونیورسٹی کې چې هغه یو زبردست او یو ښایسته او یو منفرد کار سرانجام کوي او د هر یو ډپارټمنټ نه په دې کې د هر یو ډپارټمنټ نه مطلب دا دی چې په دې کې چې څومره ډپارټمنټونه دي د هر یو ډپارټمنټ نه 15 نواله تر 20 پورې بلکې د 10 نه یا تر 20 پورې پروفیسوران په دې کې انوالو دي چې هغه د سی جی پی ای په نوم باندې د مارکینګ په نوم باندې هغه د یونیورسٹی د بچو ته د زیور تعلیم په ځای باندې د جنسي استحصال کوي لګیا دي صرف د ګریډ صرف د نمبرو لپاره او دا د دومره فیورټیزم په دې یونیورسٹی کې صرف او صرف د دې د چمړې د وجنه صرف او صرف د دې د رنگ او د روغن د وجنه او صرف او صرف د دې د جنسي خواهش د پوره کولو په بنیاد باندې د دومره غناونه سازش په یونیورسٹی کې دا دومره خطرناک استحصال د دې ذمہوار څوک دي د چانه تاسو کو عزتمندو دا صرف او صرف د دې لپاره چې د سکالرشپ په نوم باندې او یا د بهترین مارکینګ د وجنه چې هغه دغه جنکو او دغه طالباتو ته مختلف قسم ښه نمبرات ورکي او د هغې د وجنه د هغې په عهدو باندې ترقي وشي د هغې په نوم باندې د هغې چې کوم هغه چیټ سیسټم مخې ته راغلی دی د دې د چیف سیکیورټي آفیسر د اعجاز احمد شاه د طرف نه دا کم چیټ سیسټم چې مخې ته راغلی دی چې په هغې کې باقاعده طور سره د یونیورسٹی د طالباتو هغه چیټینګ هغه مخې ته راغلی دی دا څومره ګناونه دی دا څومره خبیث دی دا څومره ګنده دی سوچ کوئ چې په هغې کې د شرابو آفر کېږي په هغې کې هغه ګنده تصویران هغه چې دی نو شیر کېږي په هغې کې باقاعده طور سره د بیئر د نشې د چرسو د آیس د دې نشو تذکره ده په هغه چیټینګ کې عزتمندو په دومره سنګین صورتحال کې د دې یونیورسٹی چې کوم وایس چانسلر د ډاکټر اطهر محبوب هغه د خپل یونیورسٹی په دې سکینډل ټایم کې نن په لاهور کې ناست دی او هغه د خپل مدت ملازمت د توسیع لپاره کوششونه کوي لګیا دی دا ولې آیا
هغه د بیکورډ نه چې کومې طالبات راغلي دي هغه د خپل د مستقبل د سنوارولو دپاره د خپل د بهترین مستقبل دپاره هغه په یونیورسټۍ کې داخله وکړه او د اسلامیه نوم په دې یونیورسټۍ کې دی داخله وکړه او هغه د خپلو ماماګانو نه د خپلو ترونو نه د خپلو ترونو زامنو نه د خپل تروریانو نه او د هر قسم د رشته دارانو نه هغه دا طعنې او هغه دا څیزونه چې دی نو هغه اورېدلي دي او د هغې طعنو اورېدو نه بعد هم د هغې پلاران د هغې مخې ته دیوال په شانتې حایل شوی دی چې زه مې بچي ته تعلیم ورکوم خو نن د هغې ریزلټ په دې بنیاد باندې وځي چې د هایر ایجوکیشن دغه طعنو اورېدلو نه بعد زما بچی د قوم بچی هغه د منشیاتو په دې ګناو نه په دې خطرناک او په دې څښا او په دې ګنده څیزونو کې لږ پټ شي آیا دا بچی موږ دې دپاره ورکوو که نن په دې یونیورسټۍ کې دومره غټ سکینډل راوتی دی چې د هغې باقاعده چیف سیکیورټي آفیسر اعترافي بیان ورکړی دی هغه قلم بند شوی دی هغه دنیا خولی دی نن په دې باندې د دې دجالي میډیا خاموشي د دې ظالم او جابر میډیا خاموشي دا نن لمحه فکریه نه ده دا نن لمحه افسوس نه دی دا نن افسوسناک نه دی که چېرته په مدرسې کې یو معمولي غونډه کې کیس وشي هغه کیس شوی هم نه وي د هغې حقیقت لا ښکاره شوی هم نه وي د هغې چاته پته هم نه وي د هغې حقیقت هیڅ پته نه وي خو لیکن هغه کیس باندې څومره پروپیګنډه کېږي هر یو میډیا چینل باقاعده طور سره د هغې زبردست فوټیج اخلي او هغې کې چې دی نو ماشوم کښېني لوی کښېني د مدارسو دا نظام الحمدلله د دنیا یو ډېر بهترین نظام دی د دنیا یو ډېر ښایسته نظام دی یقیني طور سره غلطۍ کېږي موږ فرشتې نه یو موږ د غلطو اعتراف کوو موږ د هر قسمه د غلطو نه د وتلو نه بعد دا ریکویسټ کوو چې پلیز زموږ د دې بچو سره زموږ د قوم د دې مستقبل سره چې کوم دا لوبې لګیا دي په دې د شفاف انکوایري وشي او په دې کې دی هر یو کس چې څوک هم انوالو دی دا د قوم فیصله ده قسم په خدای چې تعلیم کله په قوم کې هغه تباه او برباد شي هغه قوم تباه او برباد دی چې د تعلیم نظام هغه د صفحه هستې نه میټاویږي او د تعلیمي یونیورسټیو دا حال شي قسم مې د پر رب ذوالجلال وي چې هر قسم نظام به تباه او برباد شي عزتمندو د دې د وجې نه زه تاسو نه یو ځل بیا ریکویسټ کوم زه د خپل حکومت نه ریکویسټ کوم زه د وزیر اعظم نه ریکویسټ کوم زه د گورنر نه ریکویسټ کوم چې په دې باندې د زر تر زره ایکشن واخیستلی شي او د دجالي میډیا ته ویمه چې ای د میډیا خلکو تاسو ولې خاموش یئ اخر څه وجه ده چې تاسو سام سوم کړي یې تاسو باندې څه چل شوی دی چې تاسو په دې دومره غټ سکینډل باندې خاموشي اختیار کړې ده نن روزئ میدان ته او زما د دې بچو د مستقبل فیصلو ستاسو په لاس کې ده او یقیني طور سره د دې مستقبل به تاسو جوړوئ انشاءالله چې کم خلک کم والدین خپل بچي په اعلی یونیورسټیو کې صرف د دې دپاره داخلي چې زما بچیونه څه جوړ شي هغه ډاکټران شي هغه ایسی شي هغه ډیسی شي هغه عالمات شي هغه په مختلفو طبقاتو کې تقسیم شي نن هغه بچو سره دومره ظلم چې هغه د منشیاتو په اډو کې ناست دي نو د دې د وجې نه دا ناقابل برداشت دی د دې د وجې نه زه ریکویسټ کوم اعلی عدلیه ته هم سیکیورټي ته هم چیف اف آرمی سټاف ته هم او دغه شانتي وزیر اعظم او صدر ته هم چې په دې باندې سخت نه سخت ایکشن واخیستلی شي او دې مجرمانو ته د قرار واقعي سزا میلو شي الله تعالی د ټول زموږ حامی او ناصر او مددگار شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته